دې خبرې ته توجه سره کینې په ایمان لذت به واله ډیر غټ عزت پکې پروت دی. دوی اعتراض کوي وای الله رب العزت په عرش ملي دی. دلیل پیدا دی چې رسول الله مبارک سره ملاقات کو نو عرش معلا ته راغوته. سدرۃ المنتهى من جبرئیل امین و در رسول الله مبارک ځان ته راغوته نو راز و نیاز ور سره کوم ورته ټیک ده. دا ملاقات د حضرت موسی علی السلام سره کړه وای او موسی علی السلام سره چې ملاقات کو کوم زی ته راغوته وای کوی تور تا نبی ادار سره منه چې په کوی تورم دی. دا موسی علیہ السلام عرش معلا ته ولې نه راغوت سره خو ملاقات کو خدا ملاقات ما تا سره کوي وای او نو چې ما تا سره ملاقات کوي چرته مې راغواړي وای دی جمعه ته راغواړي دلته موزان ته ودرې وای په سیده سي راته دلته موزان ته کینی وای قران راته وای دا زما خبرې دي ما تا خبرې کو نو چې ما تا سره په دې جمعات کې کوي موسی علیہ السلام سره په کوی تور کوي او رسول الله مبارک سره په عرش معلا کوي نو دا خو تا په خپل ومنل چې په عرش معلا نه په ارض کې دي او دا خبره ما کوله. دی بیا وای بیا د دې خبرې مطلب څه شو؟ دا موسی علی السلام کوی تور ته ولې غوښته مونږ دې جمعات سره ولې خاص کړی او رسول الله مبارک عرش معلا ته ولې غوښته مونږ الله ملاقات کې د هر چا سره داغه د شان مطابق دا په خلکو باندې داغه شان ظاهري خلکو باندې کې نور د الله مخه ته خټول برابر دي. نو که الله ملاقات وغواړي د رسول الله مبارک سره امام الانبیاء فخر الانبیاء سلطان الانبیاء سید الانبیاء سره خاتم النبیین سره نو هغه عرش معلا ته راوغواړي چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې دا حبیب الله دی. او کدا ملاقات موسی علی السلام سره وږي نو هغه کوی تور ته راغواړي خلکو ته وای دا کلیم الله دی. او که زما استه حیثیت نشته ده بس مونږ ته وای دی جمعه ته عمره شي ماته قبول یې ځکه چې کوی تور ته او عرش معلا ته راوغتو دا زما استه او د موسی علی السلام او د رسول الله مبارک د شان مطابق فیصله کوي الله. نور الله دی جمعات کې دی او الله په کوی تورم دی او په عرش معلا دی. پوه شئ په خبره باندې.